عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, non-topic the types of magnet. Types of magnet, the مغناطیس قسمونه. There are 3 types of magnet. The magnet 3 قسمونه دي. Temporary magnet یعنی عارضی مغناطیس. Permanent magnet یعنی مستقل مغناطیس. او electromagnet هغه میګنیټ چې د الکتریک کرنټ د وجې نه څه شي جوړیږي. نو دا 3 قسمونه دي د مقناطیس. یو ټمپرري میګنیټ دی او یو پرمننٹ میګنیټ دی او تھرډ نمبر چې کوم دی دا څه دی الکترومیګنیټ دی. ټمپرري اینڈ پرمننٹ میګنیټس. اوس به موږ دا ډسکس کوو چې ټمپرري میګنیټ څه ته وایي او پرمننٹ میګنیټ څه ته وایي. Let us perform an experiment. وی راځي چې یو ایکسپریمنٹ وکړو to identify temporary and permanent magnets. چې temporary magnet او permanent magnets وکړو identify وکړو معلومې کړو. Activity 7.14. Clamp a strong bar magnet in a horizontal position with a stand. Clamp a strong magnet. Clamp a strong bar magnet in a horizontal position with a stand. یو بار میګنیټ والی او هغه څه کوي په یو سټینډ کې په هاریزنټل پوزیشن کې ولګوئ. Bring a tiny iron nail near its one pole. Say S. Does it stick to the magnet? Bring a tiny iron nail. بیا څه وکئ د آیرن چې کوم میخونه دي د اوسپنې میخونه د دې د یو سایډ له څه کوي نږدې راوړئ. Does it stick to the magnet? وی آیا د اوسپنې دا میخونه په دې میګنیټ پسې نښلي؟ تاسو کتلی شئ د دې بار میګنیټ چې کوم دا ریډ سایډ دی په دې پسې د آیرن نیل څه دي نښتي دي. Take another iron nail and try to hang it with the first nail. اول چې کوم دی فرست نیل ولګوئ په فرست نیل پسې بیا سیکنډ بیا تھرډ بیا فورت او دغسې دا څه کوي جاري وساتئ. Take another iron nail. بل iron nail واخلئ د iron بل میخ واخلئ and try to hang it with the first nail او بیا کوشش وکئ چې دا د first nail سره تاسو څه کوئ اٹیچ کئ. Why does it stick to the first nail? وی دا د دې first nail سره ولې نښلي. The reason is that وجه دا ده the first nail has become a magnet. اولنی نیل چې کوم دی هغې نه څه جوړ شوی میګنیټ دی جوړ شوی. Under the effect of a strong magnetic force of the bar magnet. Under the effect of a strong magnetic force. د strong magnetic force د وجې نه د هغې د اثر د وجې نه under the bar magnet of the bar magnet د بار میګنیټ د strong magnetic force د وجې نه چې کوم دی first نیل څه دی هغې نه میګنیټ جوړ شوی دی. Continue hanging as many as nails one by one as could be held by the magnet. Continue hanging. تاسو څه کوئ کنټینیولی چې کوم دی که نه دا میخونه څه کوئ یو بل پسې نښلوئ. one by one as could be held by the magnet. څومره دا میګنیټ هولډ کولی شي یعنی دا سپورټ کولی شي هغه پورې میخونه تاسو څه کوئ دې پسې نښلوئ. It forms a chain of nails. It forms a chain of nails. او دا به د میخونو څه یو چینز به جوړ کی. Now hang some steel nails to the other pole of the magnet.
بیا څه وکئ سټیل میخونه واخلئ او د میګنټ چې کوم دا بلو سایډ دی په دې پسې څه کوئ اټیچ یې کوئ ان د سیم مینر په دغه طریقه باندې. What do you observe? وی تاسو څه وکتل؟ Now remove the iron chain by pulling the top nail away from the magnet. Now remove the iron chain by pulling the top nail away from the magnet. بیا څه وکئ د پاسنی چې کوم میخ دی د آیرن نیل بالکل چې کم موږ فرست اټیچ کړی دغه چې کوم دی د میګنټ نه څه کوي ریموو کوي. What happen and why? وی څه به کیږي ولې به کیږي؟ The iron nail will no longer support each other. د آیرن چې کوم میخونه دي چې کله موږ دا د دې بار میګنټ نه ډیټیچ کو نو د آیرن نیل به بیا څه کوي دا به بیا یو بل نه سپورټ کوي and fall down او دا به د یو بل نه څه شي لرې به شي به ورځېږي. The iron nails will no longer support each other. iron nail به یو بل نه سپورټ کوي and fall down او دا به څه کېږي به غورځېږي. Now remove the steel chain from the top. اوس چې کوم دی steel chain څه کوي دا remove کوي. What do you observe? وی تاسو څه observe کړل ستاسو observation څه دي؟ You will see that iron chain collapses whereas the steel chain did not. You will see وی تاسو به ګورئ that iron chain collapses د iron چې کوم چین دی د میخونو هغه به څه شي کولیپس به شي به غورځېږي whereas the steel chain did not او د steel chain به نه کولیپس کېږي هغه به هماغسې څه بحال به وي یو بل سره به څه وي اټیچ به وي. It means that iron nails become magnets temporarily. It means that د دې مطلب دا دی that iron nails become magnets چې iron nail چې کوم هغې نه څه میګنټ جوړ شوی و temporarily عارضي طور باندې یعنی د iron nail کې چې کوم دی عارضي طور مقناطیسیت څه پیدا شوی و نو ځکه هغه د یو بل نه ډیټیچ شو او سټیل نیلز کې چونکې پرمننټ میګنیټزم پیدا شوی دی نو هغه به د یو بل نه څه کېږي نه به ډیټیچ کېږي. On the other hand steel nails retain their magnetisms. On the other hand په بل طرف باندې steel nails د سټیل چې کوم میخونه دي retain their magnetism هغه به خپل میګنیټزم برقرار به ساتي بحال به ساتي and become a permanent magnets او هغې نه به څه جوړېږي یو permanent magnet به ترې جوړېږي. Magnets made by iron are temporary magnets while the magnets made by steel are permanent magnets. هغه میګنټس چې کوم د آیرن نه جوړ شوی دی هغه ټیمپرري میګنټ دی عارضي میګنټ دی او چې کوم د سټیل نه جوړ شوی هغه څه دی هغه پرمننټ میګنټ دی. یعنی یو عارضي میګنټ چې کوم عارضي طور میګنټایز شي او بیرته خپل میګنټایزنګ پاور څه کي لاس کی او یو وی پرمننټ میګنټ چې هغه مستقل طور چې هغه یو ځل میګنټایز شي هغه بیا خپل میګنټایزنګ پاور په اسانه طریقه باندې څه کوي نه لاس کوي. Electromagnet. Can a magnet be made with the help of an electric current? وی آیا د electric current د وجې نه موږ میګنټ جوړولی شو یا د electric current په وجه باندې میګنټ جوړېدلی شي؟ Let us perform an experiment. وی راځئ چې یو تجربه پرفارم کو یو ایکسپریمنټ څه وکړو. Activity 7.15 When an insulated copper. When مطلب تاو کوي an insulated copper wire یو insulated copper wire very closely over an iron nail د یو iron nail نه څه کوي یو insulated copper wire تاوی کوي or a rod یا د یو rod نه څه کوي insulated copper wire تاوی کوي so that it become a long coil چې د دې نه څه جوړ شي یو long coil ته جوړ شي. Attach the connecting wire to the two ends of the coil. Attach the connecting wire. اوس چې کوم دی connecting wire څه کوي دا attach کوي to the two ends of the coil د coil دواړو سرونو ته and connect them to a battery
او بیا څه کوي دا بیټرۍ ته څه کوي کنیکټ کوي through a switch د یو سویچ په ذریعه باندې is shown in the figure لکه څنګه چې د پکچر کې تاسو څه شي کتلی شئ دا یو میخ دی د دې نه موږ څه وکړه د دې نه موږ انسولیټډ کاپر وایر هم د دې نه څه کو تاو هم ترې کو او بیا د دې کاپر وایر یو ټرمینل موږ د بیټرۍ د دې یو اینډ سره څه کو اټیچ کو او دا بل اینډ هم د دې سویچ نه پاس کو د بیټرۍ سره هم څه کو اټیچ کو کیپ د سویچ اپ سویچ چې کوم دی څه کوي اف کوي and bring some steel pins near one end of the nail او د سټیل سمیخونه د دې نیل چې کوم دی د یو سر له څه کوي راوړئ does the nail attract them وی آیا دا میخ د سټیل پینونه ځان طرف ته اټریکټ کوي نو نه اټریکټ کوي چې کله سویچ اپی کرنٹ به دې کې نه پاس کیږي نو چې کرنٹ نه پاس کیږي د کرنٹ د وجې نه میګنیټ به نه جوړیږي نو دا سټیل پین به دا څه کوي ځان طرف ته به نه اټریکټ کوي ټرن د سویچ آن اوس سویچ څه کوي آن کوي and see if the nail attract the pins now turn the switch on switch څه کوي آن کوي and see او وګورئ if the nails attract the pins now چې دا نیلز د پن اوس ځان طرف ته اټریکټ کوي او کني اټریکټ کوي نو یس چې کله موږ سویچ آن کو نو الیکټریک کرنٹ بس کیږي دا به په دې کوایل کې پاس کیږي او په دې کوایل کې بس کیږي میګنیټک فیلډ به پیدا کیږي نو د میګنیټک فیلډ د وجنه به په دې نیل کې هم میګنیټک فیلډ کیږي پیدا کیږي به د کرنٹ د وجنه به په دې نیل کې میګنیټک فیلډ پیدا کیږي او دا نیل بس کوي دا سټیل پن بزان طرف ته اټریکټ کوي what impedance do you draw from it وای د دې نه تاسو څه نتیجه واغستله نو دغه نتیجه هم ترې واغستله چې دا کوم هم ډسکس کړله predict what will happen if the current is switched up وای predict کوي چې کله کرنٹ سویچ اپ شي نو بیا به څه کیږي نو چې کله کرنٹ آن وي میګنیټک فیلډ به پیدا کیږي میګنیټک فیلډ د وجې نه به د نیل څه دی دا به سټیل پن ځان طرف ته اټریکټ کوي او چې کله کرنٹ اپ وي نو میګنیټک فیلډ به نه پیدا کیږي او چې میګنیټک فیلډ نه پیدا کیږي نو دا به دا سټیل پنز به ځان طرف ته نه اټریکټ کوي what do you conclude from this experiment وای د دې ایکسپریمنٹ نه تاسو څه کنکلوډ چې کوم دی اخیستلی شئ نو لاندې چې کوم دی دا کنکلوژن دی when an iron nail or a rod is placed in a current carrying coil چې کله یو آیرن نیل یا یو راډ په یو کرنٹ کیرینګ کوایل کې موږ څه کوکیدو it becomes a magnet دا غې نه بیا میګنیټ جوړیږي this is known as electromagnet او دغه قسمه میګنیټ ته څه ویلی کیږي الکترومیګنیټ ته ویلی کیږي یعنی چې کله موږ یو آیرن نیل یا یو آیرن راډ څه کو دا په میګنیټک فیلډ کې کیدو یا یو کرنٹ کیرینګ لوپ کې څه کو کیدو نو د دې نه څه کیږي میګنیټ ته جوړیږي او دغه قسمه میګنیټ ته الکترومیګنیټ ویلی کیږي electromagnet is a temporary magnet electromagnet دا یو temporary magnet دی چې کرنٹ وی الکترومیګنیټ به وي چې کرنٹ نه وي الکترومیګنیټ به څه وي نه به وي it does not remain magnet when current is stopped in the coil it does not remain magnet when current is stopped in the coil دا میګنیټ نه پاتې کیږي چې کله په کوایل کې کرنٹ څه شي سټاپ شي نو دا به بیا څه کیږي دا به میګنیټ نه پاتې کیږي Next point to ponder. How will you identify the north and south poles of an electromagnet? وی تاسو به د یو الکترومیګنیټ نارت او ساوث پول څنګه آئیډنټیفای کوئ دا به څنګه معلوموئ if battery terminals are reversed do the pole also change وی که بیټری ټرمینل ریورس شي نو آیا دا پولونه به څه کیږي چینج کیږي به نو چې کله موږ د یو الکترومیګنیټ چې کوم دی څه کوو نارت ساوث پول معلومو نو دا به موږ څه کوو دا به فزیکلی موږ په رایټ هینډ رول باندې معلومو که کرنٹ کاؤنټر کلاک وایز څه کوي موشن کوي نو نارت پول به چې کوم دی صحیح یا میګنیټک فیلډ به صحیح آوټ ورډ وي او چې کله کرنٹ
اینټي کلاک وایز ډایرکشن کې چې کوم دی موشن کوي. نو په اینټي کلاک وایز کې به د دې ډایرکشن به صحیح انورډ وي، او چې کله هم د کرنټ ډایرکشن چینج کیږي نو دې سره د میګنیټک فیلډ ډایرکشن څه کیږي، هغه هم چینج کیږي. Quiz. Electric crane can lift iron objects from the scrap easily. How are they dropped in a truck to carry to a factory? Electric crane can lift iron objects from the scrap easily. Electric iron چې کوم دی دا څه کوي، دا په اسانۍ سره چې کوم دی د کباړ نه د iron pieces څه کوي، اوچتای. How are they dropped in a truck to carry to a factory؟ وی دا په ټرک کې څنګه اچولی شي چې دا فیکټرۍ ته چې کوم دی کنه څه شي یوسي. نو دغه کیس کې چې کوم دی دلته د کرنټ چې کوم دی چې کله الکتریک کرین دی نو چې کله موږ کرنټ اپ کو نو دا په اسانه باندې بیا د دې کرین نه څه کیږي، غورځېږي. نو کرنټ چې کوم دی دلته موږ څه کوو، کټ کوو. نو چې کرنټ کټ شي بیا د دې الکتریک کرین د خولې نه څه کیږي، دا په خپله په ټرک کې څه کیږي، غورځېږي. او چې کله موږ د کباړ نه راوچتو نو کرنټ څه کو، موږ آن کو. چې کرنټ آن کو نو هغې د وجې نه میګنیټک فیلډ پیدا شي، او میګنیټک فیلډ چې کوم دی که نه بیا هغه آیرن پیسز څه کوي، ځان طرف ته اټریکټ کوي. کی پوینټس دي، کی پوینټس چې کوم دی دا د چپټر کنکلوژن دی چې دې چپټر کې موږ څه سټډي کړل، د هغې داسې شارټ کټ اوورویو ده. نو فرست چې کوم دی چارج دی، چارج از ا بیسک پراپرټي اف میټر. چارج چې کوم دی دا د میټر یو بنیادی خاصیت دی، او موږ مخکې ډسکس کړل چې د چارج دوه قسمونه وي، یو پازیټیو چارج وي او بل صحیح نیګیټیو چارج وي. There are two kinds of charge. د چارج دوه قسمونه وي، پازیټیو چارج and نیګیټیو چارج. یو پازیټیو چارج وي او بل څه نیګیټیو چارج وي. Similar charges repel each other. یو شانته چارجونه یو بل څه کوي، ریپل کوي. And opposite charges attract each other. او یو اپوزیټ چارجونه څه کوي، یو بل اټریکټ کوي. یعنی پازیټیو او پازیټیو چارج یو بل څه کوي، ریپیل کوي به. نیګیټیو او نیګیټیو چارج به څه کوي، یو بل ریپیل کوي به. او نیګیټیو او پازیټیو چارج به یو بل څه کوي، اټریکټ کوي به. The flow of charge is called electric current. د چارج فلو ته electric current ویل کیږي. The path of current flow is known as an electric circuit. The path of current flow. د current د فلو چې کومه څه ده، لاره ده، هغې ته electric circuit ویل کیږي. The bulb, cell and switch connected in an electric circuit are known as components of circuit. The bulb show, cell show and switch او switch connected in an electric circuit چې دا کله موږ په یو الیکټریک سرکټ کې څه کو، کنیکټ کو. are known as components of circuit. دې ته به د سرکټ څه کمپوننټس ویل کیږي. turning on a switch allow current to flow in the circuit. د سویچ په آن کولو سره په سرکټ کې څه کیږي، کرنٹ فلو کوي. turning up the switch او د سویچ اپ کولو سره stop current flow in the circuit. stops current flow in the circuit. بیا څه کیږي، current flow چې کوم دی دا په سرکټ کې stop کیږي. it is called open circuit or incomplete circuit. داسې سرکټ ته open circuit ویل کیږي او ته څه ویل کیږي، incomplete circuit ته ویل کیږي. یعنی د سرکټ موږ دوه قسمه ویلیو، یو کلوز سرکټ او بل چې کوم دی اوپن سرکټ. کلوز سرکټ هغه چې هغې کې کرنټ څه کوي، فلو کوي، هغې کې سویچ صحیح آن وي. او اوپن سرکټ هغه ته وایي چې په هغې کې څه وي، سویچ پکې اپ وي. نو په دا اوپن سرکټ کې کرنټ څه کوي، فلو نه کوي. The material which allow the flow of electric current through them are called conductors. The material which allow the flow of electric current. هغه میټیریل چې هغه الیکټریک کرنٹ فلو څه کوي، الاو کوي. through them د دې نه are called conductors. هغې ته کنډکټر ویل کیږي. یعنی هغه شیونه چې د کومو نه الیکټریک کرنٹ څه کیږي، پاس کیږي، هغې ته کنډکټر ویل کیږي. The material which do not allow the flow of current. هغه میټیریلز چې هغه کرنٹ څه کوي، نه الاو کوي.
through them د دې نه are called insulators هغې ته انسولیټر ویلی کېږي یعنی هغه میټیریل چې د کم نه الیکټریک کرنټ څه کېږي نه پاس کېږي هغې ته انسولیټر ویلی کېږي A fuse is inserted in an electric circuit for safety purpose. A fuse is inserted. Fuse چې کوم دی موږ لګو in electric circuit په یو electric circuit کې for safety purpose د تحفظ دپاره. فیوز چې کوم دی دا په سرکټ کې موږ څه کوو د سیفټي دپاره استعمالو. میګنیټ is a piece of metal. میګنیټ چې کوم دی دا د میټل یو پیس دی which attract objects چې دا objects څه کوي ځان طرف ته اټریکټ کوي. made up of iron چې د آیرن نه جوړ وي د نکل نه جوړ وي یا د کوبالټ نه جوړ وي. میګنیټ څه دی دا د آیرن د میټل یو پیس دی او دا څه کوي ځان طرف ته ابجیکټ څه کوي اټریکټ کوي. هغه ابجیکټ چې د آیرن نه جوړ وي د نکل نه جوړ وي د کوبالټ نه جوړ وي. The material which are attached by a magnet are called magnetic materials. The materials which are attached by a magnet هغه میټیریل چې هغه میګنیټ ته څه کېږي اټیچ کېږي هغې ته میګنیټک میټیریلز ویلی کېږي. A freely suspended magnet always stay in north-south direction. که موږ یو freely suspended magnet والو مطلب موږ یو میګنیټ والو او هغه موږ څه کو سسپینډ کو نو دا میګنیټ به څه کوي دا به په نارت ساوث ډایرکشن کې څه کېږي ودرېږي به یعنی په نارت ساوث ډایرکشن کې به څه کېږي ودرېږي به ځکه ارت چې کوم دی دا څه دی یو هیوج میګنیټ دی او چې کوم د میګنیټ پول زموږ څخه نارت وي هغه به د ارت څه وي هغه به ساوث پول وي او بل چې کوم دی چې کوم د میګنیټ ساوث پول وي هغه به د ارت څه نارت پول وي نو ځکه دا میګنیټ به څه کېږي په نارت ساوث ډایرکشن کې به ودرېږي. The ends of a magnet are called magnetic poles. د میګنیټ چې کوم ends دي هغې ته څه ویلی کېږي magnetic poles ورته ویلی کېږي. The ends of a magnet are called magnetic poles. یعنی د میګنیټس چې کوم سرونه دي هغې ته څه ویلی کېږي magnetic pole ورته ویلی کېږي. Similar magnetic poles repel each other. یو شانته magnetic pole څه کوي دا یو بل repel کوي and opposite poles attract each other او opposite پولونه یو بل څه کوي attract کوي یعنی نارت او نارت پولز دا به یو بل څه کوي attract کوي به او repel کوي به. سیم پولونه چې که نارت یو بل ته راشي نو دا به څه کوي یو بل به repel کوي. ساوث به یو بل څه کوي repel کوي به او نارت ساوث به یو بل څه کوي attract کوي به. The earth behave is a huge bar magnet. The earth چې کوم دی د یو غټ بار میګنیټ په طور باندې څه کوي کار کوي یعنی د ارت چې کوم دی یو اینډ یو فول چې کوم دی څه دی نارت دی او بل فول د دې څه دی ساوث دی. The magnetic compass is used to find directions accurately. The magnetic compass is used to find direction accurately. د ډایرکشن دپاره چې کوم دی څه کېږي میګنیټک کمپاس چې کوم دی که نه استعمالیږي د صحیح ډایرکشن دپاره څه کېږي میګنیټک کمپاس استعمالیږي. If current is passed through a coil که کرنٹ چې کوم دی موږ د یو کویل نه څه کو پاس کو wound around an iron rod. If a current is passed through a coil که کرنٹ د یو کویل نه څه شي پاس شي wound around an iron rod د داسې کویل نه چې دا د یو iron rod نه څه دغ شوی تاوی شوی. It behaves as a magnet دا به د میګنیټ behaves به کوي یعنی دې نه به څه کېږي یو میګنیټ به ترې جوړېږي او هغه میګنیټ ته څه ویلی کېږي الکترومیګنیټ ورته ویلی کېږي. It is known as an electromagnet. دغه قسمه میګنیټ ته څه الکترومیګنیټ ویلی کېږي. This is a temporary magnet او دا به څه یو عارضي مقناطیس وي یعنی چې کلم یو کرنټ چې کوم دی د یو کویل نه څه کېږي پاس کېږي او په دغه کویل کې موږ یو آیرن نیل یا یو آیرن راډ څه پلیس کړی نو په دغه آیرن نیلز کې یا په راډ کې به څه کېږي میګنیټک کرنټ به پیدا کېږي میګنیټک فیلډ به پیدا کېږي او دغه قسمه میګنیټک فیلډ ته څه الکترومیګنیټک فیلډ ورته ویلی کېږي یا ورته څه الکترومیګنیټ ویلی کېږي او دا چونکې د الکتریک کرنټ د وجې نه څه کېږي پیدا کېږي.
بل دینه مخکې موږ دوه قسمه د میګنټ نور ډسکس کړل. یو ټمپرری میګنټ و، یو سو سترانګ پرمننٹ میګنټ و. ټمپرری میګنټ هغه میګنټ چې کوم هغه خپل میګنټزم برقرار نشي ساتلی، او بل چې کوم دی پرمننٹ میګنټ هغه میګنټ دی چې هغه خپل میګنټزم څه کوي، هغه برقرار یا ریټین ساتي.